जिहाद अल्लाह पाक त हर आयत न दे हाल के ताला च मुनज़्ज़ह दा अन जिन्स वल जिहाद जिन्स मंतिकिना और दारंग जिहादना कजियात मंतिकी कजियात सितई देखो न रब पाक ता न ताला अन जिन्स वल जिहाद डबल जुमला दा कि मतीन जिक्र का तसव्वुर भी इस बात ताला अन जिन्स वल जिहाद अल्लाह मुनज़्ज़ह दा जिन्स ना कि जिन्स मंतिकी है कि जिन्स पर माना दी मिसल सरे इदा लुग़वी जिन्स था वल जिहाद जिहाद ना अल्लाह पाक था कि जिहाद मंतिकी का नूर जिहाद सोलना रब पाक था दा ताला ला यतग़य्यर सर जिक्र को इशारा दे देता इदा दलील पर नफी दे तग़यीर बांधे हुए तो अजी तला ने दा मुतग़य्यर ذکر تغییر دری قسم و بل اور مویلی یو تغییر مانا داوه چې یو حقیقت په بل بدل شي ادې کې منځ کې قدر مشترک نه چې دا ته قلب لقایق وای تک انسان حمار شي یا حمار انسان منځ کې مشترک شي نه دا قلب لقایق دا محال د مطلقاً واجب کې محال دا ممکن کې محال دا بل قلب لقائد دادا یو حقیقت په بل بدل شي چې منځ کې قدر مشترک ماده لکه هوا او بوی یا اوبه هوا شي ا ماده شریکه اجزاء اصل اجزاء یا منځ کې جنس مشترکي هغه پاتې وي جنس مشترکه پاتې وي لکه دا هوا چې اوبه وګرځي یا اوبه هوا وګرځي منځ کې جنس پاتې ده هغه ماده پاتې ده ماده په مرتبه د لا بشرط کې جنس ده ماده عامه کړه ماده دی وګو د هوا د اوري وده ده عامه ده په خارج کې ده جنس هم عامه په جنس زین کې چې یو مفهوم عام واخله د ماده نه دا بدا جنس قدر مشترک دی نو تغییر درې قسمه یو تغییر دا ده یو حقیقت په بل بدل منځ کې قدر مشترک نه دا محال مطلقاً پرون مو ویل بل تغییر دا یو حقیقت په بل بدل شي ان یو نو په بل بدل شي منځ کې قدر مشترک ماده پاتې لکه هوا او بوی او په هوا منځ کې ماده پاتې چې اصلي اجزا دي دغه ماده ته جنس موای په مرتبه د لا بشرط چې عام واخلې دغه ماده خو عامه ده کنه خو خارج کړه چې مفهوم عام واخلې به جنس نو قدر مشترک ماده واړي یا جنس واړي نو ماتین تعالی سره دلیل قائم کړي په دې دوه مانو باندې تو اجي تلانه له متغیر په دې اخیرنه دوه معنی باقي اوله معنی څه ده یو حقیقت په بل بدل شي دا بدیل بطلان ده یو حقیقت بل باندې بدل شي منځ کې قدر مشترک نه دا خو احداث یو حقیقت په بل دا خو محال د مطلقاً چې دا خو احداث په فائدہ لا شينا چې ولا حقیقت مکمل ختم او بل حقیقت اثر نه وراله نو دا خو فائدہ لا شينا پیدا یا دا بدیل بطلان ده نو ماتین دې ته اشاره کوي چې تعالی سره دلیل وایي په نفي د تغییر باندې په دې دوه مانو سره تو اجي طلاق کې تغییر نه څه په دې دوه مانو هر څه اوله معنا چې هغه یو حقیقت په بل بدل شي اما چې قدر مشترک نه هغه بدیل بطلان ده هغه باندې دلیل ته ضرورت نشته په دې نور دوه مانو باندې دلیل قائم کړ تو اجي طلاق نه متغیر په دې نور دوه مانو ولی تعالی عن الجنس والجهاد اللہ جنس نہ پاک تھا اب مادے نہ پاک تھا جنس مادہ یو سایدی وہ مادہ خارج کے عام توائی عام جس تا مادہ وائی لکه اوبه هوا اور دا ټول ماده یو ده تاسو مونږ ماده یو ده عناصر اربعه ده مونږ ماده ده دا نه مونږ جوړو ماده عامه ده
خارج کې عام ماده ورته وایي، ذهن کې عام جنس ورته وایي. نو دې دوه معنو نفي وکړه تعالی عن الجنس والزیات سره چې الله منزه د جنس نه او ماده نه. دا صغرا شو، کبرا یې پټه ده. صغرا دا واجب سلام متعالی پاک ده جنس نه ماده نه. الله جنس نه لري ماده نه لري. اچوک چې پاکي جنس ماده نه الله يتغيروا اکی تغییر نه راځي په دې نور دوه مانو اخیرا نه واجب تعالی لا يتغير. دا تعالی ان دې دلیل څه په نفي د تغییر په دې نور دوه مانو اخیرا نه. اکی اوله معنا هغه بدیل انتفاع څنګه دلیل څه تعالی ان دې وجیات الله منزه د جنس نه ماده نه اجیاتنا پاک تاوری سره اچوک چې پاک ماده نه جنس نه کبرا بدا ورسره ولګي پاک کی تغییر نه په معنا نو اخیرانو اخیرانه په معنا مستقل ته نه پاک نتیجه دار نه کوي طلا پاک او صغرا تعالی ان دې الله جنس نه پاک ته ماده نه دا هم مخکې ویلي کوئی طلا جنس نه پاک تا چیرته مو ویلي لا یحد کې فیصله پر هدي منطقي نسا جنس نه لري، فصل نه لري، اجزا نه لري، قحط لري، بیا خو اجزا لري کنه. الله پر اجزا محال دي. جنس موږ مخکې نه فکرای دا چې الله جنس نه پاک تا لا یو حد کې چلته موږ هدي منطقي نه فکرای دا هدي منطقي جنس فصل سره جنس فصل نه کی په یو تفصیل سره چلته تیر دی لا یو حد. ماده نه پاک ده تعالی ان الجنس والماده ماده نه پاک چې کدا جنس ماده ده کنه چې خارج کې واخله عام بیا ماده ده چې ذهن کې واخله مفهوم عام به جنس ده. ځکه حیوان جوهر النام من حساس متعلق بالاراده دا جوهر النام دا خارج کې څه کنه نو خارج یې چې سره دا ماده ده او مفهوم په اعتبار عام جنس ده. تعالی ان الجنس الله جنس نه پاک تا مخکې تیر د الله حد ماده نه پاک تا چې جنس په مرتبه دی به شرطلا کې ماده ده جنس عین ماده ده فرق جزء خارجي جزء ذهني ده ماده به شرطلا ده به شرطلا جزء خارجي به شرطلا معنا به شرطلا الغیر چې دې کې وجودي بل څه شرط ضرورت نه دا به شرطلا نو ماده خو جزء ده کنه خارج کې بل څه ضرورت نشته به شرطلا ده. نو اصطلاح جنس نه پاک تا ماده نه دا صغرا څوک چې جنس ماده نه پاکي تغییر نه پاکي په دې نور دوه مانو نتیجه دا ده اصطلاح پاک اصطلاح جنس نه پاک الامام رفیع لا یحد لا یحد کې دا تیر ده تو اصطلاح جنس نه پاک هم ماده نه هم پاک ته چې جنس ماده یو ځای او ماده خارج کې عام جنس ذهن کې عام څوک چې جنس ماده نه پاکي تعالی ان جنس والجنس صغرا د جنس ماده نه پاک ته څوک چې جنس ماده نه پاک تغییر نه پاکي بل معنی نه لخیره په داخله نه یو دوه معنی سره اخیره نه په معنی کوي یو حقیقت په بل بدل کې من کې جنس مشترک پاتې بل دا چې یو حقیقت په بل بدل کې من کې ماده پاتې لکه وبو هوا وبو من کې ماده پاتې دغه ماده جنس هم ده ها ماده کنه نو اصطلاح جنس نه پاک ماده نه پاک التفصيل ذاته جنس نوال پاک تا کہ جنس موږ لا یو حد کې نه فکر ده ماده نه پاک تا ځکه ماده خو پاتسامو کې ماده خو پاتسامو کې دا هوا او بوته ګوره موږ تاسو کې ماده ده عناصر اربعه موږ جوړ دا موږ ماده ده هیولای ثانی ده دا عناصر اربعه هغه پر بیا هیولای اول ده عناصر اربعه بیا مرکب دي هیولای سره هغه هیولای په عناصر اربعه کې ده هیولای اوله ادا عناصر اربعه تامون جوړ دا موږ پر دوه هیولای نه الله پاک ته جنس نه ودارنګ ماده دا هم مخکې تیره وه ماده نه پاک ته ځکه ماده خواص اجسام ده بیا خو به الله جسم شي والتالي باطل اوس
الله جنس نه پاک کا ادرنه ماده نه پاک کا لا مونږ کې ویلي جنس نه پاک ماده نه پاک نو الله کې تغییر نه راځي ځکه تغییر خدا دوه معنی غواړي چې جنس لري ماده لري یو حقیقت په بل بدل چې مې جنس سره کې یا ماده سره کې او چې ترا چې جنس نه پاک ته ماده نه پاک ته نو تغییر نه پاک ته خالی وہ سوال ہے سوال دادا کہ ذکر دی جنس فصل آئے حد نے داخل اللہ ہوا ولے ذکر جنس فصل آئے حد کی نفی دا ایسا حد نفی کو حد کو جنس فصل سر ہے جنس فصل سر حد کی گئی فصل آئے حد کی حد نفی کو جنس خود بخود نفی ولے کہ جنس کا بدایا حدی ذکر کل ما لو جنس فلو فصل چا پر جنس چا پر فصل چا پر جنس فصل حدی سامخ کے حد نفی کر لا حد کے تو جنس نفی لکھن لیکن جنس سر حد فصل جنس سر حد کے گی اگر جنس منے ہو گئے وہ بیا حدی لہذا ذکر جنس تعالیٰ نے جنس فصل آئے حد اللہ ہو جواب دادا کہ نہ دا تصریب مول مزنن دا یعنی دا جنس نفی لا حد کی ضمنن معلوم ہوا صراحتاً وہ حد نفی ہو کرنا تو اطلاع پر حد نفتا صراحتاً وہ دے حد پر ضمن کے جنس نفی ہو کہ حد نفی تو جنس نفی تو اسے تصریف ہوگا تعالیٰ نے جنس اللہ جنس نہ پاک دا تصریف مول مزنن دا اللہ ون ہوئے یا جواب دا کہ جنس بمعنی المثل اللہ جنس کو معنی لغوی سر ذکر تعالیٰ نے جنس لا حد نہ بعد لغو نہ څنګه مخکې ما حد نفي کو چې حد منطقي الله پر نه شو سبحانه حد سره جنس فصل نه پیږي ځکه حد جنس فصل نه جوړيږي او دغه جنس چې زمای تعالی نه جنس دا جنس لغوي ده ومانا دې مثال سره تعالی نه مثال الله مثال لم پاکتا الله مثال نه لري مثال څه ونه شریک په جنس اوی نه و چې څوک مثال لري شریک لري ساما مثال لرو شریک لرو په جنس کې هم لرو په نوع کې لرو انسان کې الله سبحانه پاک تا مثال نه نوع کې شریک لري نه جنس کې شریک لري بس کله تعالی نه جنس لا يحدنا بعد لا غونه لکه ځکه ته هڅه کوي جنس منطقي نه پیژوي اصل ته جنس لغوي اخنه ومانا دې مثال سره اخنه الله مثال نه پاک تا نه مثال نه لري شریک نه لري نه په نوع کې نه په جنس سوال ده چې بیا خو ذکر دی تعالی نه جنس لا ينتجون بعد لغو ده چې جنس لغوي واخله لا خو لا ينتجون بعد ذکر دی تعالی نه جنس لغو ده ځکه ينتجو کې مونږه مثل نفي کړی ده شریک فی النوع او نفي کړی ده شریک فی الجنس ځکه ته مو ویلو کنه چې لا ينتجو واجب طلا والد مولود نه ده انتاج معنا لغوي واجب طلا سبحانه والد مولود نه ده نو والد دا چې بل مولود نه مولود دا چې بل والد ځکه والد مولود باندې کې تماثل یعنی شریک نه کې یا جنس کې او چې طلا پر شریک نشتا نه په نوع کې نه په جنس کما مره لا انتجو کې دا تیر شو تفصیلا نو ذکر دې تعالی نه جنس فصل لا انتجو نه لغو دا ځکه جنس په معنا مثال سره اخلي نو مثال شریک په نوې ویل جنس ته وایي حالا انتجو کتابات کړه ده کنه نه دې سره راځي مولوی صاحب ها پڅو راځه به بیا ګرځي ها 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 پورا دي ان شاء الله हाँ हाँ सही है
نو چې جنس په معنا مثل سره واخ جنس په باندې مثل سره ده الله مثل نه پاک مثل شریک تی نه یا جنس ته وایي الله سبحانه وتعالى نه کې څوک شریک ته تمثل نوی باطل نه جنس کې څوک شریک ته تمثل جنسی باطل وقد مره هذا لا انتجو کې تیر سوالو چې بیا خو ذکر لا انتجو نه بعد لغوه ده ځکه لا انتجو کې مونږه مثل نفي کړی ده تمثل نوی مو باطل کړی ده تمثل جنسی بیا جنس په معنا مثل سره اخیستل بیا مثل باطل ول دا لغوه شکل لا انتجو نه بعد لغوه جواب دا چې نه لغوه نه ده دام تصریب مول مزیم نن ده لا ينتجو کو صراحتن تمثل نوی جنسی موږ نه باطل کړه صراحت کې هم نه باطل کړه چې صراحتن ما تمثل نوی جنسی باطل کړه صراحتن خلا ينتجو ده بل دا لا ينتجو کې احتمال د لغوي معنی اصطلاحي چې اصطلاحي معنی واخلي برهان ده حق تمثل نشته نه تمثل نوی نه جنسی یا دا چې الته تمثل باطل لا باطل کړه مده خاص ضمنان د فلا ينتجو کې صراحتن خو نشته یا انتاج ولا معنا است برهان کړي دا مثل معنا خو نه ده او دا اوس تصریح شو تعالی المثل الله مثل نه پاکتا نه مثل نه کې لري شریک په نه و انا شریک په جنس لري ولی تاویلو کنه کې شریک یو سره د وزادت په وجود راځي په حقیقت واجبي اګه جنس کې شریک یو سره بیا ترکیب په واجب طلاق راځي من الجنس والفصل او نور هغه تفصیل تعالی عن الجنس اوس په څه وایي ول جهاد الله جهاد نه پاک ده اصل کې جهاد درې معنی کوي یو جهاد منطقي ده جهاد منطقي صفات ثلاثه وته وایي لپاره د نسبت قضیه کې کوم نسبت یا غیر سره صفات لګي لکه ته کل انسان موجود به ضرورت نو دا ضرورت صفت ته جهت باندې طریقہ او صفت دا نسبت سره لګي په قضیه کې اچھا نفس الامر کې واخلي بیا ماده ورته وایي اچھا عقل کې نسبت سره ولګي یا په خله کې یا موجهه ورته وایي کل انسان موجود به ضرورت نو دا صورت لګیدل د نسبت سره چې نسبت موجود انسان ته ضروری ده عقل کې یا خلق کې په موجهتون دا قضیه موجهه ده چې نفس الامر کې دا وسره کته نه تلفظ نه نفس الامر کې چې واغله بیا ورته ماده وای اصل ځکه اصل دا چې نفس الامر کې ورسره نزادي جهات په مرتبه دی حکایت کې دا د ماده په مرتبه د مخکیانو کې ماده وی به خلی کې وای یا به عقل کې وای دا به حکایت مرتبه وي دا جهات منطقي دي جهات منطقي صفات منطقي جهات ورته وای ځکه جهات طریقې ته وای کله دا یو طریقه د نسبت بیان شوی دا ضرورت ته امکان د امتناع ده چې دا نسبت سره لګي کل انسان موجود به ضرورت دا ور ضرورت ور سره ولګي کل انسان موجود بالامکان دا امکان ور سره ولګي نسبت سره کل انسان معدوم بالامتناع انسان معدوم ده خدا نسبت ته معدوم ورته ممتنع ده دا ګوره دا جهات لګي دا ته جهات منطقي وای یو معنی دا د جهات بل معنی جهاتو جهات سته دي چې دا جهات یې کمی دي جهات سته چې قدام دا خلف تا یمین دا شمال دا فوق تا تحت دا جهات سته فوق تا قدام خلف یمین شمال دا جهات سته چه دي دا اطراف تی امتدادات ثلاثه ودي بل معنا دا او که جهات یو معنا خو موکړه جهات منطقي بل معنا دي جهات ثلاثه دي دا راي د حکماو ده جهات سته او تلامه بل معنا دي جهات ثلاثه دي طول عرض او موک دا په ابدانو کې کنه په کم کې طول عرض او موک
دا جهات ثلاثه چې دا جهات ثلاثه او ته جهات حکمی وای. بل جهات معنا دا اطراف کی جهات ثلاثه، اطراف کی جهات ثلاثه طول یو طرف ته فوق وای بل ته تحت وای. کدا طول مثلا بر فوق ولسه تحت، د عرض خط عرض چې ده هغه یو طرف ته یمین وای بل ته شمال وای. عمق پورې ورې چې خط وځي بدن نه مثلا نو مخه ته قدام ده ولسه خلف ده. دا جهات سته. نو ګوره جهات یوما جهات منطقي یوا، بل جهات ثلاثه ابعاد ثلاثه دا حکما وای. ابعاد ثلاثه طول عرض مقطع هم جهات وای. بل جهات اطلاقی په جهات سته شپږ جهات. او دا شپږ جهات څه دي؟ دا اطراف تی امتدادات ثلاثه ودي. دا د طول عرض مقطع پر اطراف دي. طول یو طرف فوق بل تحت، عرض یو طرف یمین آیا طرف شمال، عمق یو طرف قدام بل طرف خلف. نو دا جهات سته اطراف کی امتدادات ثلاثه ہوتا ہے. دا رنگ نفس امکنه ہوتا ہم وای. خالی مکان چی فوق، خالی مکان تحت، خالی مکان قدام، خالی مکان خلف، خالی مکان فوق تحت یمین شمال، نفس مکان تم دا جهات سته وای. دا درې معنی دي. جهات منطقي یوا چې دا صفات ته نسبت دي قضیه کې. جهات ثلاثه حکما وای، ابعاد ثلاثه طول عرض مقطع. بل معنا جهات سته، دا جهات سته یا اطراف ته دی ابعاد ثلاثه ودي یا نفس امکنه دي. نفس مکان ته فوق تحت وای کنه، یمین شمال ورته وای، قدام خلف ورته وای. اوس موږ داسې ویل تعالی ان جهات الله سبحانه منزه د جهاتونه. او جهاتونه دلته څه مراد ده؟ چې الله جهاتونه منزه ده مترید اطراف ته. چې جهات خو واجب تعالی سره لګي په صورت قضیه کې، لکه الله ته موږ صفات ثابتو دا څه وایو الله سبحانه وتعالى واجب، یا مثلا موږ وایو الله سبحانه وتعالى علیم بالضروره. دا سره ولګي د ضرورت ثبوت علم سبحانه وتعالى ضروری ده. الله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص بالضروره. الله پاک تر نقصان نه، دا بالضروره ضرورت سره ولګي. نو الله سره خو جهات منطقي لګي، لکه چې جهات منطقي نه فکر. جواب دا موږ مراد دا چې الله جهاتونه پاک ته په حالت الافراد کې چې خالی الله مفرد واخلې بیا جهات منطقي او نه پاک ته کنه. ځکه جهات منطقي ضرورت یا وجوب یا امکان یا امتناع دا خو نسبت سره لګي، قضیه سره. انسان موجود ده بی ضروره دا د ثبوت سره ولګي. انسان معدوم ده بی امتناع دا د معدوم ثبوت سره ولګي. نو دا جهاتونه پاک ته واجب تعالی بنفسه، ځکه بنفسه خو الله مفرد ده او مفرد سره جهات منطقي لګي نه. اگر که الله ته صفات ثابت ہے به جهات منطقي وایي چې الله موجود بالضروره یا عالم بالضروره. نو موږ چې وایم چې الله پاک ته جهات منطقي ونه په حالت الافراد کې چې مفرد واقع، ځکه جهات منطقي نسبت سره لګي په قضیه کې، مفرد سره نه لګي. یا وایو موږ چې مراد جهات منطقي نه دي بلکې جهاتونه مراد جهات ثلاثه دي. الله جهات ثلاثه ونه پاک یا جهات سته دي. جهات سته ونه پاک، جهات ثلاثه ونه ولې پاک ده؟ الله جهات ثلاثه ونه پاک ده چې طول عرض مقطع. ځکه طول عرض مقطع دا خو کم ده. طول کم ته وایي. کم څه ته وایي؟ کم طول ته وایي چې تقسیمیږي، یا عرض ته وایي چې تقسیمیږي، یا عمق ته وایي چې تقسیمیږي. دا کم ده کنه، دا کمی متصل ده. کمی متصل ته څه وایي چې تقسیم پر قابل اجزا ہوتا ہے. عارضی بل پورې قائم عارض قابل تقسیم اجزا ہوتا چې دا ځای تحلیلی دي، بالفعل اجزا نه پکې. نو دا دیوال پورې خط دا طول، دا عرض، دا عمق، دا محض وګدواله،
دا سره چې ته ګوتې ولې دا جوهر ده دا صرف طول اوږدوالی چې تا خیال کې راځي دا خط آخوا دیخوا یمینن شمالن چې معتبر کې دا هم پلنوالی ده دا عرض مخې ته وروسته عرض نو دا خطونه دي که نه درې واړه خطونه دي طول خط ته فوقن تحتن معتبر ده امتداد اوږدوالی اوږدوالی فوق تحته خط اوږدوالی یمین شمال ته عرض اوږدوالی مخ ته وروسته عمق درې واړه خطونه دي قابل تقسیم خط تقسیم قبلی کن نو الله پاک ته جهات ثلاثونه چې طول عرض عمق ته ځکه که واجب طلا پر جهات ثلاثه راشي طول عرض عمق به لازم چې واجب طلا پر کم واجب طلا خو به کم شي یعنی د پر کمیت راشي طول عرض عمق پر راشي چې طول عرض عمق کمیت ور پر رااله نو کمیت خو متکمم غواړي کمیت خو جسم تعریض کنه طول عرض عمق دا جسم تعریض ده نو واجب طلا پر کم راشي جهات ثلاثه راشي طول عرض عمق راشي دا کم ده واجب طلا پر به کمیت راشي کم متکمم غواړي جسم چې جسم ته د عارضي نو الله متکمم شو اته پر کمیت رااله چې جهات ثلاثه دي او واجب طلا خو کم متکمم نه ده تعویل دي لا تصور وکړه ځکه متکمم تقسیم قبلی کم تقسیم قبلی څوک چې تقسیم قبلی آدم قبلی څوک چې آدم قبلی خو حدیثي بل کم متکمم دا خو اعراض اجسام دي اعراض اجسام دا خو د مخلوق اقسام دي الله سبحانه مخلوقیت نه پاک ده دارنګه الله سبحانه پاک ته جهات ستونه تعالی نه جهات ستونه پاک ځکه کله پر جهات سته راشي نو جهات سته دا خو اطراف کې امتدادات ثلاثه ودي لکه اوس مو ویله دا طول ارونو طول یو طرف فوق بل طرف یار یو طرف یمین بل شمال دا جهات سته دا خو اطراف کې امتدادات ثلاثه ودي طول دو طرف ته فوق تحت وای عرض یو دو طرف ته یمین شمال وای عمق دو طرف ته قدام خلف وای نو امتداد جهات سته دا فهم اطراف ته آباد ثلاثه ودي نو کو واجب طلا پر جهات سته راشي له واجب طلا پر آباد ثلاثه راشي ځکه جهات سته خو د آباد ثلاثه او اطراف ته وای له واجب طلا پر آباد ثلاثه راځي او آباد ثلاثه واجب طلا پر باطل دوس مو ویلا ځکه چې آباد ثلاثه واجب طلا پر راشي واجب طلا ته کم عارضی کم طول عرض کم متکمم غواړي جسم غواړي بیا خو بیا واجب طلا جسم شو او اطلاع جسمیت نه پاک تا جن هم مرکب شای تقسیم قبلی پلانواله قبلی تقسیم قبلی په اعتبار د نفس ذات فلک پلان د تقسیم قبلی زمکه پلان د تقسیم قبلی چت پلان د تقسیم قبلی څوک چې تقسیم قبلی ادم قبلی څوک چې ادم قبلی هغه مخلوقي یا دا جهاتی سته چي دي دا عین امکن دي عین مکان ته جهات سته وای فوق مکان تحت مکان یمین مکان شمال مکان قدام خلف نفس امکنه ہوتا وای نو الله جهات سته نه پاکته یعنی مکان نه پاکته الله مکان نه ده تعالی نه جهات سته نه پاکته مکان نه پاکته نو به انسان